أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما القاري دوست محمد تاسو طبيعة د خوبونو تعبیر د پارا مخاطب یم. چا که په خوب کې اس ولیدو، اصل الله پاک ډېر لوی طاقت او قوت ورکړی دی. اس چې په خوب کې ولیده نو د دې تعبیر دا دی چې دا انسان له به الله طاقت ورکوي، د انسان له به الله پاک عزت ورکوي، د انسان کې به رب العالمین د دین جذبه پیدا کوي، الله پاک به دا انسان کامیابوي. طاقت به داسې ورکوي چې مال حال به هم ډېر وي، مالی او بدنی طاقت به الله پاک دی انسان ته ورنصیب کی. دینی جذبه به داسې زیاتی چې دی به هر ټیم د الله پاک د خوف د وجې نه د جومات سره به ډېر وابسته وي او ورسره به دینی مسائل به دا ډېر خوښوي. د بدکارۍ نه به دا انسان ځان ساتي، دې ته د دین جذبه ویلی شي. کامیابی الله پاک په دې دنیا به هم ورکوي او په آخرت به هم ورکوي، ځکه چې کوم انسان په دې دنیا کامیاب شي، الدنیا مزرعة الاخره، دا دنیا چې ده نو دا یو کرونده ده د آخرت دپاره. نو څوک چې په خوب کې مطلقاً اس وګوري چې ما په خوب کې اس کتلی دی، نو دله به الله پاک نمبر 1 طاقت عزت به ورکوي او نمبر 2 د دین جذبه به په دې انسان کې وي. د ابن سیرین لیکلی دي چې دته به الله پاک 3 نښې به وي، د هغې علامات به دا وي، د هغې جواب به دا وي، معنه به یې دا وي چې دله به الله پاک طاقت عزت د دین جذبه کامیابی ورکوي. خواهشات دا به رب العالمین پوره کوي، ځکه په دنیا کې د انسان ډېر خواهشات وي، نو رب العالمین به د دغه انسان دا خواهشات دا به پوره کوي. او بیا که چا په خوب کې وکته چې سپین اس یې ولیده، رنگ سپین دی، اس دی، په خوب کې وکته خو دا اس سپین دی، سپین، نو الله پاک به دله پاکیزګي ورکوي، دا انسان به په پاکۍ کې به مبتلا وي، یعنی دی به پاکي خوښوي. او حدیث پاک کې راځي کم انسان چې د بدن پاکي د کپړې پاکي دا ساتي، دا د ایمان نیمه حصه ده. نو دا انسان چې په خوب کې سپین اس وګوري، نو د دې بس ابن سیرین لیکلی دي چې د دې معنا او مفهوم به داسې وي چې دی به باقاعده نیکۍ طرف ته به مایلې کېږي او برکت به هم ورسره وي، یعنی په مال حال کې به برکت وي. کم څیز چې خرڅ فروغ کوي هغې کې به هم الله پاک دله ډېره لویه منافع ورکوي، برکتي به وي. او بیا 2 نمبر خبره چې کله انسان سپین خوب سپین اس په خوب کې وګوري، نو دا به ښه خبر وي، ښایسته خبر به وي، روحاني سفر به هم کېږي. لکه څنګه چې انسان سفر کوي او په هغه سفر کې دی کامیاب وي، نو دته به د سپین خوب اس په خوب کې لیدل دا روحاني سفر به هم پکې کوي. او که یو سړي خوب ولیده، اس یې ولیده، اس خو دا اس رنگ تور دی، مختلفې معنی دي. ګورئ خوب کې خلک اس وګوري، د هغې معنی ما تاسو ته وښوده چې دته به الله پاک عزت ورکوي. سپین اس یې په خوب کې وکته نو دته به پاکیزګي، نیکي او برکت دا به الله پاک دی انسان ته ورکوي. تور اس یې په خوب کې ولیده
چې دا رنګه تک تور دی نو دله به الله پاک رازونه ښکاره کوي رازونه به دته به راز و باز ښکاره کېږي چې یاره ما په خوب کې تور اس کتلی د دې څه معنه ده د دې معنه ده طاقتور او رازباز به دی د دې نه خبردار وي نو عزتمندو په خوب کې مطلقاً چا چې اس وکته چا پسې ګرځئ مه یوټیوب چینل راواړوئ القاري دوست محمد تاسو ته به باقاعده د هغې معنی د خپل ښکلي کتاب نه ابن سیرین چې هغه لیکلی دی د هغې موافق تاسو ته به جواب میلاویږي که چېرې زما دا ویډیوګانې چاته نه رسېدلي نو برای مهرباني زما دا ویډیوګانې شیر کوئ چې د عوامو ته پته ولګېږي چې او قاري صاحب د خوبونو تعبیر هم وایي او ورسره دې نه بعد سوال او جواب هغه هم په دې دغه کې چې کوم یوټیوب چینل دی زما دې کې به باقاعده ویلی کېږي چې دا سوال دی جواب سوال او جواب دپاره القاري دوست محمد 0312 83 نمبر دی زما کچری بیا چا خوب لیدلی وي او ما په دې کې د هغې تعبیر نه بیان کړی تاسو باقاعده زما په نمبر باندې کار کولی شئ باقاعده سوال کولی شئ د هغې به انشاءالله تاسو ته صحیح معنو کې ښه ښایسته جواب میلاویږي څنګه چې دا خوب تعبیر وي هغه به تاسو ته باقاعدګۍ سره میلاویږي نو یعنی سپین خوب سپین ګوړه یعنی سپین اس د دې علامات به څه وي دا به د دې معنی به څه وي چې چا خوب کې ولیده پاکیزګي او ورسره د انسان ته به نیکي میلاویږي دا به نیک کرداره وي نیکي به ډېره کوي د بدۍ نه به ځان ساتي او لکه د نیکي مطلب څه دی دا به څه نیکي کوي لکه جهاد دا د نیکۍ کار دی تبلیغ کول د نیکۍ کار دی تأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر یعنی د بدۍ نه به انسان منع کوي او نیکۍ طرف ته به د انسان ګرځي به بل ته به موی چې تاسو هم د نیکۍ کار کوئ نو دې ته تبلیغ وایي او بیا برکت هغه مې تاسو ته وختي ذکر کړه لږې پیسې به ګټي خو په هغې کې به برکت ډېر زیات وي دا زما تاسو سره نن ویډیو شوه باقاعده هم ګورئ او شیر هم کوئ السلام علیکم